کې څلور دفعات شامل وو د مطلق مذهب د توهین خلاف. یو پکې دفعه نمبر 295 296 297 298. دفعه نمبر 295 د مطلق مذهب توهین کول، د هغې دپاره کم سے کم 2 کاله د جیل سزا وه. دفعه نمبر 296 د مسلمانانو د مذهبي اجتماع توهین کول. دفعه نمبر 297 د مقبرو د جنازګاهونو د قبرونو توهین کول. دفعه نمبر 298 چرته د چا په مذهبي اجتماع کې مداخلت کول او اشتعال پکې پیدا کول. خو هغه وخت کې د خبرې کې د اسلام ذکر نه و، د قرآن ذکر نه و، د نبی مهربان ذکر نه و. پاکستان چې کله جوړ شو او د اسلام په نوم باندې جوړ شو، نو په پاکستان کې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د عزت دفاع دا د آئین پاکستان تقاضا وه. نو جنرل ضیاء الحق صاحب په سن 1984 کې یو صدارتي آرډیننس جاری کو او په هغه صدارتي آرډیننس کې په دفعه نمبر 295 او 298 کې ترامیم تجویز کړل او هغه ترامیمو کې دا شامل کړل دفعه نمبر 295 اے چې کوم سره قصدن و ارادتن د چا د مذهب دغه توهین کوي، نو هغه سړي ته به سزا ورکولې کېږي چې هغه به کم از کم 3 کاله وي او وروسته په سن 1998 کې هغه سزا سوا شوله، هغه 10 سال مقرر شوله. او بیا 295 بی ترمیم پکې ورکو چې چا د قرآن توهین وکړو، نو هغه وخت کې ورله سزا 3 سال مقرر کړله او اوس د هغې عمر برقرار دی. او دفعه نمبر 295 سی هغې کې جنرل ضیاء الحق په خپل صدارتي آرډیننس کې سزا تجویز کړله چې چا د نبی علیه السلام مبارک توهین وکړو په پاکستان کې، الفاظ سره، مرئي سره، غیر مرئي سره، نقوش سره، خطوط سره، په هر نوع باندې، نو هغه سړي ته به یا سزا موت ملاویږي او یا ورته عمر برقید ملاویږي. نعرے تکبیر! گستاخی رسول کی ایک سزا، گستاخی رسول کی ایک سزا. او په دفعه نمبر 298 پاغي کې 3 ترمیم راولېږل، 298 اے، 298 بی، 298 سی. 298 اے کی ترمیم تجویز کو چې په پاکستان کې به څوک هم چې د قادیانی ګروپ سره تعلق ساتي هغه به اسلامي اصطلاح د خپل ځان لپاره نه استعمالي، یعنی قادیانی به ځان ته مسلمان نه وي، مرزا غلام ته به نبی نه وي، داغه کتاب ته به قرآن نه وي، داغه عبادتګاه ته به مسجد نه وي، داغه بلاوی ته به اذان نه وي، د مرزا خزو ته به ازواج مطهرات نه وي، د مرزا لونو ته به سیدة النساء نه وي، د مرزا مړي ته به شهید نه وي، او د مرزا داغه ځای پیدایش ته به مکه نه وي، او ربی ته به چناب نگر ته به مدینه نه وي، او خپل مقبره ته به جنت البقیع نه وي. دا آئین پاکستان کې په دې باندې پابندي ولګېدله. دفعه نمبر 298 بی په پاکستان کې به څوک د قادیانیت تبلیغ نه کوي. دفعه نمبر 298 سی په پاکستان کې به څوک هم د قادیانیت د هغې د پرچار دپاره هیڅ قسم وسیله او ذریعه دا برای کار نه راولي. زما محترم ورونو، هغه وخت کې وفاقي شرعي عدالت په دفعه نمبر 295 سی باندې اختلافي نوٹ ولیکو او په هغې کې ولیکل چې د سزای چې د توهین رسالت مرتکب ته هغه ته عمر برقید ورکول خلاف شرع سزا ده، د هغه لپاره په شریعت کې یو سزا ده چې هغه سزای موت دی. او هغه خبره هغه چیلنج شوله او عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت هغه په سپریم کورټ اف پاکستان کې د هغې کیس لړاو کړلو. زه په هغې تفصیل کې نظم، خو بالآخر په 1989 کې د وفاقي شرعي عدالت د طرف نه زمونږ استازو قانونساز اسمبلی ته سفارشات راغلل، هغې کې لیکلي وو چې د ګستاخ رسول صرف یو سزا ده او هغه سزا موت دی. کو تاسو په دې قانون سازي وکړله ټیک ده،
کدام د قانون سازۍ دپاره پیش نه کړله. هغې کې لیکلي وو چې 2 کاله کې دننه به خود دا په قانون ساز اسمبلی کې پیش کیږي. 30 جون 1991 باندې په دفعه نمبر 295C ترمیم دا په قومي اسمبلی کې پیش شو. دا هم د تاریخ په پاڼو کې لیکلې ده چې په هغه وخت کې د پاکستان قومي اسمبلی په اتفاق رای سره د ګستاخ رسول لپاره سزای موت منظور کو. کوم خلک چې وایي دا د یو آمر او د یو جرنیل آرډیننس دی، زه هغې ته وایم دا د پاکستان د قومي اسمبلی جمهوري فیصله ده. او بیا په 3 جنوري 1992 باندې دا د سنټ اف پاکستان نه د دې فیصلې او د دې ترمیم توثیق وشو او دا د آئین پاکستان باضابطه حصه شوله. 3 جنوري 1992 نه را پدې خوا د آئین پاکستان تقاضا دا ده چې څوک په دې وطن کې په هر شکل کې زما د نبی مهربان ګستاخي کوي، آئین پاکستان دا خبره کېدله سزای موت ورکړه. زه د آئین وفادار یم، زه د آئین پاکستان غدار نه یم. ما د آسیې سره بله دشمني نشته دی. آسیې لکه څنګه چې حضرت وفرمایل د لاهور های کورټ د ججانو متفقه بنچ فیصله وکړله چې دې ته به سزای موت میلاویږي. وجه ورله وښودله، وی دې 3 اقرار او اعتراف کړي دي د ګستاخۍ. یو اعتراف دې کړی دی چې ای مسلمانانو تاسو چې کوم قرآن ته د الله کتاب وایي دا د الله کتاب نه دی، تاسو کور کې جوړ کړی دی. او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت خدیجه سره نکاح دی وجه نه کړی وه چې هغه مالدار و او نبی علیه السلام غریب و. په دې نکاح کې نبی علیه السلام د هغې مال دغل و. او دریم دې ګستاخې ملونې دا ویلي دي چې تاسو لا خبرې وکړئ، ستاسو د پیغمبر خو د ژوند په آخري وخت کې په خوله کې په غوږونو کې چینجي شوي. زه چاته وژاړم؟ زه چاته خپل زړه ښکاره کوم؟ زما په جیب کې چې د پاکستان پاسپورټ پروت وي او زه روزې مبارکې ته مخامخ شم، زه په دې یېرېږم هسې نه چې سلام پیش کړم واپس جواب را نه شي ورک شم. ته پاکستانی یې، ته د هغه ملک نه راغلی چېرته چې زما په عزت باندې حملې کېږي. بدبخته تا خو موږ د مدینې طیبې د زیارت نه وباسلو. بدبخته تا خو په روز محشر موږ د نبی علیه السلام مخې ته د ودرېدلو نه وباسلو. بدبخته تا خو په حوض کوثر د نبی علیه السلام سره سترګو لګولو نه موږ وباسلو. ای د دې دور حاکمه، ای بدبخته ججه، تا ډېر ظلم وکړو. 2.9 میلیون پاوند تا واخیستل. زه نه وایم لاړ شو د برطانیې په پارلمنټ کې په بحث کېږي، ویډیو راوتله، تاسو به کتلي چې د آسیې په کیس کې موږ 2.9 میلیون پاونډز د پاکستاني حکومت ته ورکړي دي. ای بدبخته عمرانه، ای بدبخته صاحب نثاره، دا د نبی مهربان عزت ایله بېله په دومره لږو پیسو ته خرڅ کړو. زما ججه تا له شرم نه درتلو چې ته په ټورنټو کینیډا کې د قادیانیانو په پروګرام کې ولاړ وې، فردوس عاشقاوان در سره وه او د ډیم فنډ په نوم باندې تا ته چک میلاوېدو. تا د آئین پاکستان د هغې شک هم حلف اخیستی دی د کومې تحت چې پاکستان کې میرزایانو قادیانیانو ته مسلمان نه ویل کېږي او د هغې باوجود تا په د خپلو پلیتو لاسو هغه چک واخیستلو. کوم چک باندې چې لیکلي و لاندې فرام احمدیه مسلم کمیونټي ټورنټو کینیډا. تا له شرم نه درتللو چې ته د احمدیه سره مسلم کمیونټي ووینې او ته په دې لاسو باندې د هغې نه د ډیم دپاره فنډ اخلې. د ډاکو زویه تا د نبي مهربان په ختم نبوت ډاکه لګولې ده. زما محترم ورونو، دا حکومت چې راغلی دی د روز اول نه راواخلو تر اوسه پورې د دوی دغه اقدامات دي. تاسو ته پته ده زموږ د وزیر اعظم صاحب په تقریب حلف بردارۍ کې نوجوت سنگھ سیدو راغلی و. سیدو
دا په انډیا کې قادیانی نواز شخصیت دی او د سالانه قادیانیانو په جلسه کې په قادیان کې هر کال 15 منټه د ملعون مرزا غلام قادیانی په صفتونو کې تقریر کوي. سیدو مونږ د سکھ کمیونټي نمائنده نه حسابو، سیدو مونږ د انډیا ریپرزینټیټیو نه حسابو، سیدو مونږ د قادیانیانو نمائنده حسابو پاکستان کې. وزیر اعظم صاحب ستا ملګری په دې فر انګلیش باندې فخر کوي او کو تا ته یادي تا د محبوب کبریا نوم اغستلو تا خاتم النبیین تلفظ نشو کولی، ته غدار یې. ستا په ژبه ختم نبوت سره د هغې ورځې نه ګړبړ شروع شو چې په کومه ورځ تا ختم نبوت نشو ویلی. بدبخته ستا د وزارت عظما نه یوه هفته وروستو په فیصل آباد کې قادیانیانو عبادتګاه جوړوله، بهر یې پې کتبه د لا اله الا الله لګوله، مسلمانان پسې لاړل، ورته یې ووایي چې ازروی آیین پاکستان تاسو خپل عبادتګاه ته مسجد نشئ ویلی، دا مه لګوئ. الټه پې هغې فایرنګ وکړو او ته راولګېدلې او د ختم نبوت په هغې شهداو په هغې زخمیانو باندې تا د دهشتګردۍ 788 دفعات ولګول. بدبخته تا د چینیوټ هغه مسجد او هغه مرکز او هغه مدرسه او هغه منارونه ښکته راوغورځول د کوم نه چې به د الله اکبر اذانونه کېدل، ګناه یې صرف دا و چې دا د ختم نبوت مرکز و. بدبخته 25 ستمبر 2018 باندې په نوای وخت اخبار کې په فرنٹ پیج باندې په فرسٹ چانس باندې راغلل، ان احمدی شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مادر وطن کی دفاع کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا. زه تاسو نه پوښتنه کوم چې د آرټیکل 298 تحت د قادیانیانو دپاره اسلامي اصطلاح په پاکستان کې ممنوع ده، نو د قادیانیانو مړي ته شهید ویل ټیک دي؟ په زور راته وایي ټیک دي؟ قادیانی چې مړ شي حالانکه یا مردار ورته لیکي دا شهید نشي کېدلی، شهید دا نشي کېدلی. شهید خو د اسلام تمغه ده، د مسلمانانو تمغه ده. زما محترم ورونو، دا په دې حکومت کې دا بدماشي شوله، دا بل چا نشوه کولی. تا په 7 ستمبر 2018 باندې حکومت اصولي فیصله وکړله چې موږ به کرتارپوره کولاوو، نو ته دا فیصله په 7 ستمبر ولیکې. دې وجې کې یاران خوشحاله چې په 7 ستمبر مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه کوم تاسو د ځمکې تل ته کوز کړي وای، زه به د کرتارپورې په لار باندې تاسو ته لار در کوم، د قادیان نه به ربوې ته اسانۍ سره راتللی شئ. نن تاسو ربوا ټایمز د قادیانیانو یو افیشل ټویټر اکاونټ ته دا تاسو سرچ کړئ، د نن نه میاشت مخکې هغوی ټویټر باندې سټیټمنټ ورکړی دی او د کرتارپور د راهدارۍ په تکمیل باندې هغوی د خوشحالۍ اظهار کړی دی، او د نن نه یوې هفته مخکې قادیانیانو سکانو مشترکه ویزټ جاینټ ډیلیګیشن دی هغوی ویزټ کړی دی، او بیا د هغوی د قادیانیانو په مرکز کې شریک تصویران وباسلي دي. ستاسو څه خیال دی؟ دې کې د سکھ نوم استعمالیږي او بنیادي طور دا فایده چا ته رسوي؟ دا قادیانیانو ته رسوي. موږ په دې ګوتو نه پوهېږو. تا په دې حکومت کې د قادیانیانو چینل ټي وي چینل دا د زړه په غوږ واورئ ځوانانو، MTA په دې نوم باندې په فیسبوک باندې پیج هم دی، په فیسبوک باندې ID هم ده، په ټویټر باندې اکاؤنٹ هم دی، په انسټاګرام باندې اکاؤنٹ هم دی، او په سوشل میډیا چې څومره سورسز دي په هغې باندې هم دی. خو زه تپوس د خپلې پیم رانه کوم، ته په کوم خواب خرگوش او په کوم خواب غفلت کې اوده چې د آرټیکل 298B تحت او C تحت په پاکستان کې د قادیانیت تبلیغ جرم دی، نو زما د ملک په ډش او په کیبل باندې د قادیانیانو تبلیغي چینل MTA ولې اجازت ورته ورکړلی شو؟ دا نیوز چینل نه دی، دا د هغې خالص مسلکي دعوتي چینل دی. زما د FIA سایبر کرایمز وینګ چېرته اوږده پروت دی، ولې زما په سوشل میډیا باندې ربوا ټایمز په نوم باندې سپانسرډ پیجونه چلیږي؟ دا د څه دپاره؟ دا FIA سایبر کرایم وینګ د څه شي دپاره دی؟
د سوشل میډیا غلط استعمال کیږي. زما سوشل میډیا په اسلامي جمهوریه پاکستان کې د قادیانیت د تبلیغ وجه او سبب ولې جوړیږي؟ ولې ته پابندي نشي لګولی؟ ته نشي بلاک کولی دا اکاونټ؟ زما محترم ورونو، زموږ زړونه زخمی دي. د نن نه یوه هفته مخکې په لندن کې پاکستان اچیومنٹ ایوارډ شو په نوم باندې جلسه وشوله او مرزا مسرور ملعون پکې د پاکستان فنکارانو ته په خپلو لاسو باندې ایوارډونه ورکړل. چرته اوده ای امتیانو د نبی مهربان، چرته اوده؟ څنګه ستاسو دا ضمیر راویښ کم؟ څنګه تاسو را بیدار کم؟ لښکرې جوړې دي، د مسیلمة الکذاب ملګري موجود دي او د ابوبکر صدیق هم نوا موجود دي. تاسو په کوم طرف کې ولاړ یې؟ زما محترم ورونو، معاویه عرفان بٹ دا د پی ټی آی یورپ کوارډینیشن کونسل رکن دی، یو وایس میسج را لېږلی دی، وایي نیویارک کونسلیټ او د واشنګټن امبیسي د پاکستان دا د قادیانیت د تبلیغ مرکزونه جوړ شوي دي. نوم پکې اخلي وي زیشان حامد په نوم باندې یو الک دی، ای پی پیک تنظیم چلی او هغه دلته خلقو سره لاس اخلاص او مالی امداد کوي او په بدله کې د ختم نبوت نه یې منکر کوي او قادیانیت یې نه جوړوي. وایي زما زړه خو کېږي، زه وایم لاړ شئ دې ځوانانو له ځان ور ورسوئ، په کور د هر چا جنډه چې ولاړه ده ورته ووایه اول مسلمان یې د نبي مهربان په ختم نبوت به د چا سره سودا نه کوي. دا عاشقان دي، دا هر سړی د خپلې سینې سره راجوخ کوي. مه ګورئ دې ته چې ګیرې نشته دی، لکه څنګه چې علامه اقبال ویلي وو، وی مونږ خو هسې د گفتار غازیان شو، ترکان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا. مدرسے کې سبق نه ویلی غازی علم الدین امیر چیما، مدرسے کې سبق نه ویلی، دا پی ایچ ډی دپاره تللی و جرمني ته. هلته یې چارلی ایبډو میګزین کې وکتل چې د نبي علیه السلام کارټون جوړ شوی دی، لاړ شو کارټونیست گستاخ جهنم رسید کو 30 شپې یې تیرې کړي دي د جرمني په جیل کې. 22 شپه باندې پلار ته ټیلیفون کوي، ابو میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، میرا کوئی دوسرا بھائی نہیں، میرے 4 بہن ہے، آپ نے مجھے جرمنی بھجوایا تھا تاکہ میں دنیا میں آپ کے لیے کوئی مقام کما سکوں. ابو اگرچہ میں دنیا میں آپ کے لیے کوئی کچھ نہیں کما سکا، میں نے آپ کے لیے جنت کمائی ہے. 22 رات ہو گئے، میں روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہوں. ابو میں کل رات کی بات سنا رہا ہوں، مجھے نبی مہربان فرمانے لگے، عامر تم تو بہت لیٹ ہو رہے ہو، میں جنت کے دروازے پہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوں. دا هغه نوجوان جذبه ده چا چې به یا 5 وخت لمونځ کړی یا به یې نه کړی، خو د نبی علیه السلام عاشق ضرور دی. اے د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مبلغینو، اے د جمعیت علماء اسلام سپایانو، دا زمیدار راویښ کوي، دا ځوانان راویښ کوي، دا تاجران راویښ کوي، دا د نبی علیه السلام امتیان دي، په دې ترس وکړئ، ترس بل طرف ته لاړ نه شي، په طریقه سمجاو کوي، پوهې کوي، ورته ووایې موږ د چا سره ذاتیات نشته دی، موږ ډېر زیات خفه یو، موږ په دې خپلو غوړېدلو سترګو باندې اینو چې زما په دې وطن کې څه کېږي. لارډ طارق سره پرون نابل ورځ شاه محمود قریشي په کومه کاته کې ملاقات کړی دی. لارډ طارق د ادارې سربراہ نه دی، دا د جماعت احمدیه د لندن د قادیانیانو د میشن سربراہ دی، او دا اول ملاقات نه دی. دې نه مخکې فواد چودھري ته یو ملاقات یې ورسره کړی، نو بیا یې ول دعوت ورکړو پاکستان ته راشه. نو لارډ طارق په 13 کال کې په دې حکومت کې د رفیق حیات او د چودھری مظفر سمیت اسلام آباد ته راغلی، زما وزیر خارجه، وزیر داخله، وزیر دفاع سره ملاقات کړی. هغې نه وروستو راغلی اسلام آباد کې په فاطمه جنا په وومن یونیورسټي کې د هغې په کنونشن سنټر کې پاکستانی مسلمانانو طلباو طالباتو ته خطاب هم کړی دی. قادیانی راځي زما بچو ته خطاب کوي په پاکستان کې، اته ختم نبوت کو کوئی خطرہ نہیں. نن په اقوام متحده کې د پاکستان د طرف نه مستقل نائب سفیر او مندوب نبیل منیر قادیانی دی، کٹر متعصب قادیانی دی. د ښځه سایمه نبیل
راشه زما سره په موبایل کې ما سکرین شاټ ترې اخیستی دی. الفضل اخبار کې په سن 2005 کې هغې وصیت لیکلی دی چې زما د آمدن 10مه حصه دا به د جماعت احمدیه ربوې په نوم باندې ما وقف کړي. هغه داسې قادیانی دی، د هغه پلار د جماعت احمدیه لاهور امیر پاتې شوی دی، هغه د انصار الله عظیم پاتې شوی دی. د قادیانیانو د هغې د شعبې نن هغه سړی د پاکستان مقدمه لړاوی. زما د ملک په بین الاقوامي نمائندګۍ باندې غداران ناست دي. زه به څه تمه وکړم چې د کشمیر په مسله کې ما ته په 47 رکني UNHCR کې 14 کسان صرف د خپل ریزولوشن د پاس کولو دپاره میلاو نه شو. ولې؟ زما نمائندګي غداران کوي. قادیانۍ دا د پاکستان وفادار نشي جوړېدلی. ته د ملیحه لودي نه دا توقع ساتې. راشه ملیحه لودي چې کله PhD کوله او تیسیس یې لیکلي دي، تیسیس نوم یې درته اخلم. بھٹو the Pakistan People's Party, its political development 1967 تا 1977 په دې نوم باندې هغې تیسیس لیکلي دي. په صفحه نمبر 345 کې لیکي وایي دلته یو احمدیه په نوم باندې یو کمیونټي ده، سمال سنی مسلم سیکټر. وایي دا یو وړوکی غوندې د سني مسلمانانو یو فرقه یو جماعت دی. نو کوم ملیحه لودي چې د 73 او د 74 په آیین باندې ضرب کاری ولګوي هغه د پاکستان وفاداره نه شوله. تا هغه په اقوام متحده کې کېنولې دا به ماله کشمیر ګټي؟ قادیانۍ تاله کشمیر نه ګټي. د پاکستان وفادار نه دی، غدار دی. د پاکستان د امبیسو نه قادیانیان وباسه، د پاکستان د بین الاقوامي فورمز نه قادیانیان وباسه. ورنه مونږه پسې سرچ شروع کړی دی او انشاءالله را روانه میاشت دا د اکتوبر میاشت ده او دا د اسلام پسندو لښکر انشاءالله دا د اسلام آباد په طرف روان دی. په لاس کې به بدري جنډې وي، د تکبیر نارې به وي، د علماو تلاوتونه به وي، د قرآن تلاوتونه به وي، د تهجد ژړاګانې به وي. او په پاکستان کې به سپریم کورټ اف پاکستان په هغه دروازه باندې موږ د ناموس رسالت زنده باد نارې لګوو. د کوم سپریم کورټ اف پاکستان نه چې روزانه ګستاخان رها کېږي. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. ځوانۍ خپلې الله له ورکړئ. ځوانانو ځوانۍ به مو باقي شي، وختونه الله له ورکړئ، وختونه به مو باقي شي، مالونه الله له ورکړئ، مالونه به مو باقي شي. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. او تمام د شهادتونو نه مه یاروا. وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا مردی ہے. انشاءاللہ مونږ به د خپل قائد ملت اسلامیه په آواز باندې لبیک وایو او مونږ به انشاءالله د ختم نبوت او د ناموس رسالت د دفاع په جذبه باندې او د شهادت په جذبه باندې د خپلو کورونو نه راوځو. مونږ به اسلام آباد ته پوره منځو. مونږه چاته نقصان نه رسو، چاته تکلیف نه رسو. 15 میلیون مارچ هم پوره من کړي دي. اسلام آباد میلیون مارچ به هم انشاءالله پوره من کوو. لبیک 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 لبیک. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان. اللہ رب العالمین دے، اللہ رب العالمین دے دا ستاسو دا جذبہ او دا محنتونه دا خپل بارگاه عالی کې قبول او منظور فرمایي. یقینا زموږ زړه ستاسو ته دعاګانې کوي، د ځوانانو ته دعاګانې کوي، د سپین مشرانو ته دعاګانې کوي چې د دومره بوډاپې باوجود هغوی د نبی علیه السلام په عشق کې 4-6 غنټې دا دومره اوږده ناسته وکړله. الله رب العالمین دې دا هر څه په خپل بارگاه عالی کې قبول او منظور فرمایي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه